سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المنسوبات هو ما اشتمل على علم المفعولية. د دې پورې د مرفوعات بحث ختم شو. مرفوعات تاسو ته بیان کړی شو. اوس د دې ځینې مصنف علی الرحمت منسوبات بیان شروع کوي په منسوباتو کې. نو په دې نننی بحث کې به موږ یو څو خبرې کوو. اولنۍ خبره هغه وجه د تقدیم به بیانو چې د مصنف علی الرحمت دا منسوبات په مجروراتو باندې ولې مقدم کړو. یعنی وجه د تقدیم د منسوباتو په مجروراتو باندې دا خبره تاسو ته مخکې شوې وه په مرفوعاتو کې چې مصنف علی الرحمت مرفوعات په مجرورات په منسوباتو او مجروراتو باندې ولې مقدم کړو. اوس په ننني سبق کې موږ دا خبره کوو چې منسوبات مصنف علی الرحمت په مجروراتو باندې ولې مقدم کړو. نو مصنف علی الرحمت دا منسوبات په مجروراتو باندې د دوو وجو نه مقدم کړو. اوله وجه د تقدیم دا ده چې دا منسوبات کثیر دي او قاعده دا ده چې العزة للتکاثر. نو د وجه د کثرت نه منسوبات په مجروراتو باندې مقدم کړو. دویمه وجه د تقدیم د منسوباتو په مجروراتو باندې دا ده چې دا منسوب مشتمل وي په نسب باندې او مجرور دا مشتمل وي په جر باندې او نسب خفیف حرکت ته د جر نه. نو د وجه د خفت نه دا منسوبات مقدم کړو په مجروراتو باندې. دویمه خبره په المنسوباتو کې ترکیبي حیثیت ته المنسوباتو مرفوع وایو، منصوب وایو، مجرور وایو. نو المنسوبات مرفوع وایا نو دا په دې صورت کې د اتو مرفوعاتنا مبتدا شي او خبر به محذوف شي المنسوبات هذه، یا خو به دا د اتو مرفوعاتنا خبر شي او مبتدا به محذوف شي هذه المنسوبات. دریم حیثیت دا دی چې دا المنسوبات وایا یعنی منسوب وایا چونکې دا جمع سالم ده او د جمع مؤنث سالم حالت نسبی د حالت جری تابع وي. نو المنسوبات وایا په دې صورت کې به دا مفعول به شي د فعل محذوف اشرع فعل محذوف د بارا اشرع المنسوبات، یا خو المنسوبات هیڅ اعراب په مو یا نفي رفع وایا نسب جر په دې صورت کې به دا عنوان شي او په عنوان باندې هیڅ اعراب نه وي. درېمه خبره په المنسوباتو کې چې المنسوبات جمع د منسوبون ده که د منسوبتون ده. نو دا المنسوبات جمع د منسوبون ده د منسوبتون نه ده او د دې وجه په مرفوعاتو کې تیره شوې ده. هو مشتمل على علم المفعولية سره مقصود د مصنف غرض د مصنف او تعریب کول د منسوب دي چې منسوب چاته ویل کیږي. مصنف علی رحمت فرمایي چې منسوب هر هغه اسم ته ویل کیږي چې هغه مشتمل وي په علامې د مفعولیت باندې. علامې د مفعولیت علامات د مفعولیت څلور دي. علامې د مفعولیت څلور دي. فتحه ده په مفرداتو کې لکه رأیت زیدن، کسره ده په جمع مؤنث سالم کې لکه رأیت مسلماتین، الف ده په اسماء سته مکبرو کې او یا دا یا ما قبل مفتوح په تثنیو کې رأیت مسلمین او یا ما قبل مکسور په جمع کې رأیت مسلمین. نو اوس کم یو اسم چې په دې څلورو علاماتونه په یو علامې باندې مشتمل وي نو موږ به وایو چې دا اسم چې دی منصوب دی. نو تعریف یې داسې کړی دی. تعریف هو دا منصوب دا هو ضمیر راجع دی منصوب ته. دلته خو منصوب په ضمن د منصوباتو کې موجود دی ځکه چې هر جمع کې مفرد موجود وي. نو هو دا منصوب مشتمل د هر هغه اسم ته ویل کیږي چې مشتمل وي علی علامې المفعولیت. علم معنی د علامې سره چې مشتمل وي په علامې د مفعولیت باندې او علامه د مفعولیت نسب دی. نسب کله د فتحې په صورت کې وي، کله د کسرې په صورت کې وي، کله د الف په صورت کې وي او کله د یا په صورت کې وي. نو خبره دا ده چې مصنف علی الرحمت علی علم المفعولیت وی علی المفعولیت ونوي ځکه
چې په دې سره ته مفعول ما لم يسمى فاعله خارج شي ځکه چې هغه په معنی د مفعولیت باندې وي مشتمل وي معنی د مفعولیت باندې مشتمل وي خو په علامه د مفعولیت باندې مشتمل نه وي نو على علامه المفعولیت وي چې مفعول ما لم يسمى فاعله یعنی نائب فاعل ته